ما یو راشي که نه دین دی زی د خیره زی د خیره ولې څه ته وایي ولې ومې نه کتله هسې دې وګټله موږ خو پرې ډوبوی نه شو په ډوبویږي نه دا وګوره وایي زه بیا ډوبوی نه شم 50 روپۍ راوباسي شا هسې 50 روپۍ راوباسه بس خبرې به ډېرې نه کوې که نه 50 راوباسه یو که نه نشته مې سره 50 نشته دی بریالیا او بریالیا هسې ورته چغې مه وهه هغې ښځه خاوند چوټي اغوستی د فلم کتو له تلي دا سرخوړلي روزانه فلم کتو له رواني روزانه دا روټۍ به څوک پخوي ولې ته څه وې چا وختې دا روټۍ بریالۍ پخې سو نورې څوک پخوي فلمونه له خو روزانه خطا وي سرخوړلې څه چل شو لالا که فلم کتو ته لاړو کار خو لکه د خر په رنګې کوي زه منم چې کار د خر په رنګې کوي خو که دکې عقل وې که نه نو چېرته ځان له به نوکري کتلې وه دلته به کار نه کولې موږ سره هغه نوکر نه دی ښه دې وړوکې لوی کړي زینې ما لوی کړې ما لوی کړې دی ما تاسو دواړه چا نه یې لوی کړي ښه زموږ مور پلار لوی کړي دي رښتیا وایي که نه واو دا ټوله قرباني خو ستاسو پلار یې محترم ورکړې ده زمونږ د پلار ګلفام خو پکې اړو ذکر قدرې نشته نه تا ته څنګه پته چې ستا د پلار ګلفام نامه ده د مرګ نه مخکې زما پلار ژوندی و دې خولې ته دې وګوره د مرګ نه مخکې خو هر سړی ژوندی داسې نوې خبره خو نه ده زما په مطلب تاسو نه پوهېږي که نه چې کله د اورګاډي اکسیډنټ وشو که نه نو زما پلار او زه موږ خو زخمیان نو په هسپتال کې نومونه لیکلي وو پوه شي که نه په هسپتال کې او دا یې پکې لیکلي وو چې زموږ دوه ماشومان نور هم ورک دي دا بیا ستاسو د پلار منشي نو هغه راغی هغه بیا مونږ کور ته راوستو نو بیا پالنه چې کوم دی زموږ ستاسو پلار وکړه او بس دا نیکي بیا مونږ سره وکړه چې بیا دا لورې مو راله راکړه دا نیکي مونږ سره وکړه کښېنه ته کامې راغلې زه د خیره غیبی لاس راجی چې لاس راجی چلو شو د ملک شاهزادګۍ او د قاتل نښه دا ده چې ستا غوندې وران بوټاړې نیولې او که مولا دې غر کړه ستا دا قصې به یو ځلې موږ تباه او برباد کي ما اوبه راوړې په ګاډي کې واچو ناوخته کېږي زه چې ځو نو ته په ګاډي کې ګوتې نه وې که نه دا یې حلي که نه سړی لږ ورځ نیمه بس مصري له خوښۍ که نه سر خوړلی داسې چل به وکړو چې سبا به یې مصري ته وښیو اوس په لاړ شو او چېرته ټکسي به ونیسو ماړه دا ګاډی به همدلته پرېږدو بس مجبور اول چېرته مصري وګوره چې مصري خانې ته یې بوځي ته چې د اول خدان له ګاډي وګورو که نه بیک راواله بیک راواله مازغه سړي له خراب کړي مازغه راځه راځه چې مصري چېرته وګورو موږ ته ملاو شي ولې ته مونږ پېژنې څه ګپ مه لګوئ جي څو کارونه هم ستاسو په وینا کوي
सड़े दे बोली चढ़ते चक्कर तो तेरी हुई नौकरी वो तो बेलो शो आओ जी नाश्ता सुनिए داسې ښکاري چې زمونږ د راتلو خبر په ټول ښار کې خور شوی دی چې دوه جاسوسان را روان دي تاسو چې ماته سو بس روح په دوی کنه چې بس مهنت کوي ودې کتل د خلک موږ سره سیمه ملاوېدل ټیک ده داسې چې راځه دی تیار ولا چرته بزو تا ته ولې وی چې چرته بزو بیا ګاډي کې ولې کې ناسته مونږه ټنډیانې ګسټ هاوس ته بوزه خو ګورې هلته مونږ انساني ګناه ښه چا سره همکار دی نو هغه دې دلته کار نه کوي ورته بریالیا و بریالیا راشه اوچته دا غلوخي نه کومه نشته بیا چېرته روان شو بغیر د ناشتې نه ویم وبکمه بار به ناشته وکړم بس داسې ولې نه وې چې د خپلې ټول لور نه درې سره به ناشته وکړم ګوره ما اخله د هغې نوم ما اخله اخلم دې درته څومره ښایسته نوم دی په غوږونو خو ډېر خوږ لګي هغه دې مه اخله راته یاره نو شل ځل مې پوه کړې شل ځل مې پوه کړې چې په خپلو نانجو کې د بل چا نوم ما اخله ما اخله سمانه ښه ده ځان یې بندي جوړ کړی او غار یې ځان ته جوړ کړی یو ځای بس تېره چې یاره ویم دا هار سر خوړلی نه دی دا به درله روړم بس کنه خوله دې بس که کنه ویم تر هغې به زه دې کور ته نه راځم چې تر څو مې دا سر خوړلی امیر ته نه دیر وایي یو میاشت کړو چې زرګر ته سم او راځم نو که یقین دې نه راځي نو لاړه شه د هغه زرګر نه تپوس وکړه که نه زه دې ولې تپوس وکړم ما ته پته ده چې ته روغجن یې ولې کته وایي ما ته پته ده چې یره نو ویم چې څه در سره وکړم نو د خدای بدبختي زه درته قسم خورم په ما باندې اثر نه کوي ستا د دروغو دا قسمونه ولې کته دا دروغ قسمونه وي اثر نه کوي ډېر ښه بیا سهار شو میدان جنګ شروع شو کوم لږ وخت چې تاسو ته مینې محبت دپاره میلاو شي نو هغه تاسو په جنګونو کې ضایع کوي شاید د همدې مینې کول یو نوې طریقه ده دی او زما سره مینه دا خو دروغجن دی یا الله زما دې په توبو څه جنګېره که ده د خدای خاطر وکړه کېده یاره درته یاره دا وګورئ که نه زما په دې شبنم وښله خاوند هغه ورته ښایسته کپړې راوړي بیا به په یو امیل باندې ګوره ته زما څومره بېعزتي وکړه زما دې څومره بېعزتي وکړه دا سر خوړلی امیر یاره زه هم د نر زوی مه ګورې چې تر څو مې دا امیر تا ته نه وړی که نه په دې کور کې به قدم نه ږدم پوه شو که نه دومره بس لالا ولالا چېرته روان دی ستا په شان بېوقوفه ښځه ما په زندګۍ کې نه ده لیدلې وایه راته بېوقوفه ستا مور ته خندا شومه هغې جذبه تاسو څومره بېعزتي وکړه او هغه ما ورته څه نه دي څه مې بېعزتي وکړه خو یوه مړه همدا خبره مې ورته وکړه ورته مې وویل چې امیر ځان راوړه څه ګناه مې کړې ده چې دغه شتې پرېښوده او دغه لاړو زنداره پرېښوده جامه کېنه او ناشته وکړه ما ته پته وه چې هغه به چېرته ناشته وکړي هغه بغیر د روټۍ نه نشي پاتې کېدی ته ناشته وکړه کومه ناشته څنګه به زما لوڼې تېرې شي دا به زما مېړه دی
کړې ویم زه د بابي په سترګو کې د اوښکې نشم بلیدې تا د ځان څه ماشین جوړ کړی ورشه دا لوښي وینځه بریالیا درغلمه څه دي ما ویم راشه دا 1,00,000 روپۍ ما دا ویلي 1,00,000 روپۍ مې د دې بیگ نه اوښ کړي او په دې المارۍ کې مې کېښودې پوه شوې بالکل پوه شوې او که نه المارۍ کې مې کېښودې دا مې ولې کېښودې دا تپوس رانه نه کې نو دا دې ولې کېښودې دا مې دې دپاره کېښودې که چېرته راپسې ګینګ مونږ پسې شوي نو خو به راځي بیگ جوړي که نه نو بیا زما هوښیارتیا ته وګوره چې دا پیسې ما په المارۍ کې کېښودې نو هغې به تش بیگ یوسي بالکل دې منم بله خبره دا ده که نه زه خو درنه ځمه دا به زه هله وړم چې دا سړي سره پوره خبره وکړم بیا به دا پیسې وړم خو ته به داسې کار کې که نه چې ته به د دې کمرې نه بیخي نوځې همدلته به یې څارېږي او همدلته به ناست دی زما مازغه خو خراب نه دي چې زه بهر وځم بهر خو ګیر چاپې دغه نه دي آفرین یعنې پوهېږي ټیک شوه زه اوس ځم ها بله خبره چې دویمه چې زما هغه پلار هم راشي که نه ورسره نیکه مې هم راشي او ورته ټوټه کې ټکه 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 چې چاته ګورې ور کولاونه کې بالکل ټیک ده واودرېدم بالکل ښه صحیح دې واورېدم خو ومېرېدل موږ د دلته تا مازغه خراب کړل او دقه شی او که نه چرسي سړی ستا خو مازغه بیخي کار نه کوي ته چې چرس وې بیا په ځان نه بس ټیک ده راشه دا ور بند کړه بس صحیح شوه نو په یو منټ کې خو بل څوک نشي راتلی خو ما ته پته وه چې متېږي که نه ما دا نه چې په یو منټ کې خلک په بینک دا کار چې پوره بینک لوټ کوي ځان پوه کړه بس ټیک ده که نه وایم دا به چې بیت ته لاړ شو بیا به تا څوک دی که نه سبا ساتو مې چې کله دا کار شو نه ده به نګرانو مړه ستا دا مازغه د ټکین نه دي د یو ټکین نه دي یو ټکین بله خبره ته کوم غوږونه دي او دا مازغه دی د کولاو ته زه چې راځم که نه زه به تاسې داسې کوم نه هله به ورکولاوې یو دوه درې او بیا به زه داسې سندره شروع کړم نری باران پرورتی مادرینا چوری پرمینا نصیب را پڑے ما نا نا تاسا کی باڑ سرا سنا یا باور خدای کوئی فیل پلٹی اوه آصف مکرم ډېر سخت سړی دی ما هغه ته ویلي وو چې پیسې به نغدې درکوم ځکه چې سونه د هغه ده یار زه مکرم نه پېژنم کله زما خبره خو تا سره شوې ده که نه یار ته ماله حال راکړه پیسې واله خبره د پیسو نه ده خو هغه مکرم یاره مکرم په بم لکه نه یار په توپیو لکه نه یار ما ته نن هار تر مازدیګره پورې هر حالت کې پکار دی زما په کور کې جنګ جګړې شروع دي خویمې دي بدحال دی مړه مهرباني وکړه مهرباني وکړه چې نن مازدیګره پورې ته مله دا هار راکړې بس ګوره چې زه 15 تنه ولګوم په دې کار نو هم د شپې 9 بجو نه مخکې نه تیاري یار د شپې 9 بجو پورې تیار که زه به د شپې 9 بجې راځم خو دا هار ما ته نن پکار دی پکار دی پکار دی او بس ننګیالیا دا ورني ستا د هر ډبې دا دی ستا په کار لګي ورکې یره زه نور نیمه خبره خو چې دا هار ما ته تر 9 بجو پورې په هر حالت کې تیار بس نور نشم که تیار ته زمونږ نه نه خبر کړه مسله ده که نه یار السلام علیکم وعلیکم السلام سوریا ته داسې چل وکړه
زر ته زر درې څلور کسان ځان سره ولګو چې دا هار ورله په وخت یا په مړه څه غم دی دا ډېره ښه ده استاد. زه اوس شابه پټرۍ دپاره زبردست ځای دی. اصل کې د ښار نه لږ بهر دی که نه، او کاروبار هم زمونږ نوی دی، نو ځکه زه خپله تسلي کوم. تسلي دې وشوه؟ او جي او اوس په واپس ښار ته ځې، په ګنټه کې به ورسې. بلکل بلکل ګنټه نیم خو لږې کېږي. الو کسان ورسېدو؟ او بس در روان دی. صحیح شو ځه. سلام علیکم. اچھا جی تاسو جی په خدای باندې اعتبار کوئ چې زه د 10 روپو نه زیاتې بیخي په جیب کې نه ساتم. ولې؟ دا دغه دی که جي خطرې دي که نه جي، تاسو ته پته دی که نه جي؟ او دا خطره خو شته. په بینک کې ږدي نو هم خطره ده، او که په بیگ کې ږدي نو هم خطره ده، او که په المارۍ کې ږدي نو هم خطره ده. دا د المارۍ خبره ده درته چا وکړي؟ یاره دا خو مې خبره وکړه چې المارۍ محفوظ ځای دی. نه جي نن سبا جي محفوظ نه دی جي، نن سبا خو نن سبا محفوظ نه دی جي. ځئ دا ځئ جي بس که نه، زه خو یم جي تا ځئ جي بس دا ځئ جي. سیګریټ څکې؟ دا څه دي دا څه دي؟ نو ګورې نه چې مولۍ مې واخیستې. مولۍ یاره ولې غوسه کېږي؟ بابي وایي که نه چې د مولۍ ډېرې خوښې دي، او شبنم وایي چې دې کله هم خفه شي که نه او د مولو په راتلې ویني نو په خپله په ګناه شي. دا بابي څوک ده او دا شبنم څوک ده؟ مړه دا څه په ګډوډو سره سړیه؟ او ولې ستا نه هېر شو څه؟ شبنم زما ښځه نه ده او بابي ستا ښځه نه ده. داسې ښکاري که نه چې نن دې چرس څکلي چرس؟ ما چرس نه دي څکلي، خو داسې ښکاري چې تا بنګ څکلي دي بنګ. ته خو ما چېرته په سګرټ څکلو نه یې لیدلي؟ نه تا ته ما دا نو ویلي چې ته به د هوټل د کمرې نه بهر نوځې او تا دلته دا دې مولۍ اغوستې او بهر راوتې. دا پتا څه شوي دي چې لږ هم د کور نه خفه شي نو مازغه د کار پرېږدي. هغه ښې دې رښتیا وایي. هلکه وام دی ګورې، دا ښینې پکې د کوم ځای نه راله سر خوړلي یه؟ نه ستا د ښځې خور ستا ښینې نه ده، زما مور ده. نه چې ما واده نه دی کړی نو دا ښینې د کوم ځای نه راله؟ دا څه په اوتو بوتو سره سړیه؟ ښه نو ستا واده نه دی شوي؟ زما واده خو په بموله دا راته ووایه چې ستا واده کله شوی؟ په خپل واده پسې خو چې هر څه وی نو وایه، خو ګورې زه د خپل واده خلاف یو خبره هم نشم برداشت کولی. ته په هوش کې؟ ښه دا راته وایه هغه پیسې دې څه کې؟ کومې پیسې؟ ښه نو ما تا ته پیسې نه دي درکړي. یو ځل دې 10 روپۍ راکړې وې او پوره 7 کاله شو چې ته رانه حساب غواړې. ته ګوره ما تا ته سهار وختي 1,00,000 روپۍ درکړي، مې دا سنبالې کېده نو سنبالې کړي دي دي او که نه څه سوچ کې رایاد دې شو؟ شپه یاد که ته چې یوه دې ښځه ده، یوه دې ښینې ده او 1,00,000 روپۍ سوچ چې ما له د یوه ټکم نه ده راکړې. وایم ښځه او ښینه په بموله، زه درنه څه تپوس کوم او ته څه جواب راکړې؟
ताला چې ما 1 لک روپۍ درکړي چې دا سنبالي کا او دې سنبالي کړي دي او کنه او نه ته د کمرې نه څنګه بار راوتې چې تا ته وایي چې د کمرې نه به نه روځې 1 لک روپۍ واده مې نه دی کړی چینی مې نشته مزغول خو د کار نه دی پرېښودلی پاگل ودرېږه ودرېږه شته خدای پرېږ خو باسه سوزکي وای دا خو ته یې ما هغه ګیسټ هاوس ته واو خو ګورې زه هلته پاتې کېږم نه هلته مې چا سره لږ کار دی پوه شوې که نه ښه څوک چې هر چېرته پاتې کېږي مونږ ته پته وي تاسو کول غواړم دا ما ته ووایي که نه دي چې د کوم ملګری چې په دې کمره کې ما سره دی تاسو خو په وتو چېرته نه دی لیدلی نه ښه جي بیا هم چېرته په راتلو خو نه دی لیدلی نه بیا هم نه نو تاسو بېټي دلته څه نه ناستېږي چې تاسو ته دا پته نه لګي چې دې هوټل ته څوک راغله دې هوټل نه څوک ووته آفرین ښه دي اوهو یاد نیشو ستاسو صاحب مالا روټۍ اډر راکړه زما صاحب نه دی چې زما نوکر دی صاحب واده خو ما کړی دی ما او زما یو ښي شته دا صوت یې به ورته ویل نه دی واده کړی دی او نه دی ښي شته او د څه بلا د مولو
د مولو پراټې زما ډېرې زیاتې خوښې دي ځکه تا هغه مولی را روانې کړې وې سوتې بوتې وې زه خو د دې کمرې نه بهر وتلی یم نو مولی مې دا چارې نه راوړي نه هلته پیریانو به لاړو پیریانو زه دروغ ویم زما مازغه خراب شوي لیونی شوی یم څنګه که نه بې ته کښېنه مزغو کې د سفر راغلی چې د یخ اوبه دپاره شمه ته کښېنه برابر ویسکي څوک یې لکه ویټر څه دي د مولو پراټې ته په مولو او په سبزۍ پسې خپې شکر وباسه چې د ننګیاري نه بچ شوم ګینهاره خو زه په پاک مرګ وژلی وم دی لا څه کې د ښځې انکاري د خینې نه انکاري او زما او ستا د واده نه مې انکاري و دا څه وې او که نه او که یو بله خبره درته وکړمه نو وبې منې هغه وایه ننګیاری پاگل شو وایي ډوبه شوم ډوبېږمه تا کله ننګیاری په سرکټ سکلو لیدلی دی نه ما ولیده رښتیا دی راځه چې نیازبینې ته ووایو دا دې خو او رښتیا نیازبینې بابي او نیلم پسې م خبرې کولې وایي چې دا پسې وشو راځه بابي دا وایي بریالي څه وایي څه وایي بابي ننګیالی پاگل شو دا څه وې دا څه بکواس کې بابي زه ټیک ویم ننګیالی مې په سرکټ سکلو ولیدو نه چې په سګرټو څکلو دې ولیدو نو څه چلي شو بابي سرکټ خو لا پرېږده راته یې ویل چې ما واده م نه دی کړي او زما خینه م نشته ها نو بیا دا ویلې چې ستا م واده نه دی شوي نو دا اوس څه خبره ده نه نو بابي دا تا ته ورکوټې خبره ښکاري مړه په غوسه کې به درته ویل همدا راته ووایه چې مولی دې راوړي دی او که نه نه ولې نو ته څه خبرې بابي هلته را باندې په بازار کې را باندې کړل هر څه رانه په ځمکه پرېوتل او راته یې ویل چې زه هوټل ته ځمه ته یې را باندې کړل او سې وې چې زه هوټل ته ځم او د هغه د خبرو نه خو داسې ښکارېدل چې هغه به اوس د کور د راځي نو دا څه وې نیلمو نیلمو دلته راشه ولې خیر خو دی که نه راشه که نه دا بریالي څه وې لالا دې لاړ پاگل شو ها هغه څنګه هغه داسې چې سهار وختي زه په بازار کې راګیر کړم او په والو یې مړ کړم او دا چغې به یې وهلې چې نه مې ښځه شته او نه مې خینه او دا خبره به یې ورسره کوله چې زما 1 لک روپۍ دې څه کړي وای خدایا دا څه وشو اوس پسې کېږي نیلمو حاجي ژاړه مه الله به خیر کړي وای نیلمو تا نو ما دا خبره پټه کړې وه اکثر به په خوب کې ځان سره لګیا وو وایي زه به یو ورځ دا کور پرېږدمه خدای دې بېرته هغه منچي وباسي چې زه یې دغه لیوني له ورکولمه وای خدایا اوس پسې کېږي بریالیه دا راته ووایه چې لالا تا چېرته لیدلو په بازار کې په بازار کې څه کول سګرټ یې څښلو خو تا ما ته وویلو خو دا راته ووایه چې چېرته تلو د چېرته نه راغلو یاره زما خو دا خیال دی چې زه ویم زما په انتظار چې زه ورشم او هغه مې راونیسي او ښه مې ودروي ښه باجي ته راته اوس دا ووایه چې پاگل دا دی او که پاگل هغه دی دا راته وایي چې روپۍ ته به راځي او که نه یاره زما خیال دی چې کور ته نه راځي وای خدایا خدای دې زه څه اورمه د دې نه مخکې به چې کله شوې وې نو ښه به وه واورېدل نیلمو داسې وې حاجي ژاړه مه دا هر څه ستا د امیل په وجه کېږي هغه هم دا قسم خوړلی دی چې تر څو پورې مې دا امیل نه جوړ کړی که نه کور ته به نه راځم نو ما خو څه د کور نه نه دي منې کړې دا خو مې ورته نه دي ویلي چې کور ته مه راځه خدای دې اوس یو ځل دې کور ته راولي نو راځه خو به خامخا زما د شاعرۍ به څه کېږي راځه بریالي چې ویې لکه راځه چا مې چې ورته ووایي چې ما
ګوره بریالیه زما پوره یقین دی چې لالا به مې د زموږ لور ته رسوي هغه د خوراک ډېر شوقین دی او دا وخت د روټۍ دی نه نو که هلته نو بیا بیا ته داسې کار وکړه چې 3 بجې دفتر ته ورشه او که دفتر کې نو که نه نو بیا د زرګر دوکان ته ورشه هلته به خامخا وي او که هلته وو نو بیا نو بیا مې لاس نیولی کور ته راغلې که نه نه نو که هلته وو او زه یې راګیر کړم نو بیا هېڅ به هم درته نه وایي څه لیونی خو نه دی تا زما د خور حالات ته وکتل په ژړا ژړا یې ځان مړ کړو که زما په خور باندې څه چل وشي بیا به څه کوو نه نه تر څو چې زه ژوندی یم که نه نو په نیازبینې بابي باندې به تود باد هم نه لګي واوره که ماښام د لالا نه بغیر کور ته رالې که نه نو خیر دی بیا نشتی ځکه چې ماښام زما مشاعره ده زما د خپلې ښځې په سر قسمي چې ننګیالې مې ځان سره را نه وسته که نه نو زه به هم دې کور ته نه راځم او ځه ځه السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر لنچ ټایم دی چې روټۍ وخورم. روټۍ خو به خورم خو کور ته به نه ځم نو هوټل نه به راغواړو چې که نه نه که نه زه به ترور کره ځم نو بس بل څه بندوبست به وکړو چې که نه یا زه ور ښکته ږدم چې برګ دی زه ښکته ږدم چې برګ دی سر یو فون به راځي سر نو د دې وجې نه خو ما دا ښکته ایښی دی که نه یار نو سر زما فون به راځي که نه سر واده مې شوی دی نه جي واده یوې م نه کې که واده دې وکړو که نه نو بیا به هر وخت یې ریسیور ښکته پروت وي پوه شوې روټي هوټل څه دی بس زه درځم السلام علیکم وعلیکم السلام ننګیالی څه شو نو هغه پسې خو زه دلته راغلی یم ولې دفتر ته نه دی تللی څه نه یاره ستا د ښځې سره جګړه کړې ده او دا یې داسې کې ټوله غوسې په ما ویسته د خلکو په مخ کې په ما را باندې کړې او داسې کې سګرټ یې څښلو چا سګرټ څښلو هغه نیمګیالي پاگل ما ته خو پاگل ته ښکارې کاکا کې بوتې دی خو درسره مېلو شو نو ورته ووایه چې دلته راشه زما ورسره کار دی هغه نن کور ته نه راځي ولې نه راځي نو سهار یې هغه ښځې سره په هار باندې جګړه نه ده کړې څه نو بیا لاړ شه د زرګر په دوکان کې به هلته ورپسې ورشه که نه ما خو یې ډوډۍ ټیم دې دلته به راغلي خو ډوډۍ یې په زرګر تیر کړې ده نو ځم به که لاړ شه وره سیټ صاحب پیسې خو به هغه نغدې راکوي خو په یو شرط چې هار ورته ورکړو او بیا ننګیالی خو عزتداره سړی دی ټول خلک یې پېژني په کاروبار کې موږ ټول خلک پیژنو خو بیا نه پیژنو ها نو ته دا ویل غواړې چې ته ننګیالی نه پېژنې پیژنم خو نه پیژنم زما مطلب دی که موږ داسې خلکو سره ځان پہچان وکړو نو بیا به خاورې ګټه کوو دا خو ده او که نه لکو روپو پسې 20,000 غوار څوک ګټي خدای به دې ایمان ته خیر کړي ایمان ته به د خدای خیر کړي خو زه ننګیالي سره خبره کومه ته سبا لا بل سبا راشه نه 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 یوه خبره کوم سبا راشم که بل سبا یاره بس ته سبا راشه څه ټایم راشم 11 لا 12 بجې راشه نه 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 یوه خبره وکړه 11 بجې راشم او که 12 زه بس 11 بجې راشه زه نو خدای دې ما ته خیر کړي سلام علیکم وعلیکم السلام ننګیالي خو نه راغلی سر راغلی و هار پسې ولې خیر خو دی د دې هار د وجې خو لانجه ده که نه دا راته ووایه چې د ننګیالي به ما ته اوس چېرته میلو شي د اوس خو راته پته نشته خو د شپې 9 بجو مې ورسره لوس کړی دی 9 بجې به راځي هار به ورته ورکوم سهار څه ټیم راغلی وم تقریبا 10 بجې سګرټ یې څښلو ما خو نه و لیدلی
خو ما په سګرټ څکلو لیدلی دي پاگل شوی دی په دومره ګرانۍ کې به کم پاگل د سرو هار جوړوي خدا راته ووایه چې جوړوي چاته خپلې ښځې ته که نه ولې خپلې ښځې ته څوک د سرو هار جوړوي زما خیال دی چې چا سره یې چکر دی راشه که تودېږي دا پکې لا بله ټپه ټپه نه مړه سمه خبره مې درته وکړه ټپه یا الله تعالی څومره ناوخته شو لالا بریالۍ تر اوسه رانغلل مشاعره شروع ده چېرته اواز راته ونه کړي जी सर जी जी सर मुशारा शुरू था सर देर वक्त क्यों सर बस खरीदो वाला है जी सर नफे मारी करें ना बंदर हमारा राइट सर बस मेरा भाई सर ओके सर अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम وقت شروع ده پیسې خو دې سم باندې کړي دي که نه مالا په پټه کې دې سړی راغله او که نه چا دې به ونوکړو زما په دې کوکړی در شو زه ورنم په د مخامخ هوټل کې چې څکم بیا به راشم خو زر به راځي خو زر کجیره نو بریالي رښتیا ده چې تاسو سګرټ هم شروع کړل ته څوک یې چې زما نه تپوس کوې زما خوښه ده چې سګرټ څکم او که نه څکم او بریالۍ ته څه پېژنې لالا دا په تاسو څه وشو بیبي زه ستا لالا نه یم ولې ستا زما خپل سره واده نه دی شوی ستا ماغزو کې فرق دی مړی زما ماغزو کې څه فرق دی بیبي زما واده نه دی شوی ته غلطه شوې ننګیالیا دا د څه په ګډوډو سره دا ستا خینې ده لالا کور کې دې په هر جنګ څوک چې تاسو ما پېژنې ونه نه چې زه تا نه پېژنم نو څنګه ووایم چې زه تا پېژنم ها دا به درته زه په کور کې ووایم چې څنګه مې نه پېژنې ننګیالیا ښه به دا وي چې نن سره کور ته لاړ شي حاجي انسپکټر صاحب عجیبه خبره ده ته هم د دې سایډ کې ننګیالې خدای خبر ده چا نم زما نامه زده کړې ده او دواړه راپورې نښتي یې ډېره د افسوس خبره ده زه تر اوسه پورې غلی یم ما وی دا ستاسو کور خبره ده خو ته سراسر ناجایزه کې ښه نو زه ناجایزه کوم دا چې ما سره په زور دا رشته جوړوي نو خیر دی لالا زه ستا خیلې یم یاره ته خدای خاطر وکړه زما خینې د کوم ځای نه راغلي ښه په شرافت سره کور ته ځه دې داڼې ته دې بولم ګوره انسپکټر صاحب زه دومره ماشوم نه یم چې نه پوهېږم تاسو دواړه په خپلو کې ملو یې ملو ځان پوه کا مړه ته د په شرافت نه پوهېږې زه دې په خپله کور ته بوځم تاسو چې د ما خبره اورئ که زما ملګری خپل زما دا سړی خو راشي که سړی به راځي زه به ورته دغه بریالیا خبره اورئ که څه
الله تعالى مكمل بريالي بدو راضي راضي زمان خبر کی خطا یو تن زمان خبر تا وره یو تن چپ چپ کتره ګل خان دنیا کنه اوس په ورا کې بندولې الله خودی ګل خان تباہ و برباد کی ما ته پته ده چې ته د خپل ګینګ د برنار سکے پوه شو کنه زما پر پلان دې سره دی لالا دې والله تباہ و برباد کا او دا ما ته پته ده دا راته پته ده چې تم دې ګینګ سره شامل یې ځکه ماشوم نه پوهېږم جنګ یې کړی دی سو د ده بازار کار نه کوي هسې اوتې بوتې وایي ته د خپل خاوند سنبال کا زه نن لاړم ښه اخوا څه دلته ځه ګورئ ساراني ما خبره شوی ساراني خبره دی بیا به د نه هېڅ هم نه غواړم هار دې روړی دی هار په شک د فریجهار راځه چې کمرې ته ځو ځه کمرې ته ما بوځم ما څنګه کمرې ته بوځم نو ولې یارېږې زه ستا ښه یم دا څه کوي باجی په احتیاط یې بوځه ډېره خطرناکه بیمارۍ کې مبتلا دی دا شو ګوره دې بلې ته ته راځه ما سره کمرې ته ته سره ګوره تاسو زما خبره لږ په غور واورئ لږ په غور چې تاسو واورئ نو هغه به پوهېږئ کنه ټولې شپه په سر سره ستا ټولې خبرې پسې واورم خو ته کمرې ته راځه دا خبره وره راځه ولې بریالي راغله سو بریالۍ به دې را روانې دواړو داسې ډرامه وکړه که نه چې زما د پېژنګلو نه یې انکار وکړو داسې وې ستا د پېژنګلو نه انکار وکړو او په مشاعره کې ما ته داسې برند کتو او ځان یې راباندې ناغرضه کړی ها دا په دې څه چل شوی دی نور خو نور چې مخامخ مې لالا سره ناست او لالا صاحب مې سګرټ څښلو دومره یې نه کړل چې لالا یې د سګرټو نه منې کړی وې دی د خدای اوس یو ځل کور ته راغلي که نه نو ده سره به زه پوه شم ته یې پرېږده هغه زه دې کوم زه د سهار نه پریشان وم خدای خبر چې څه به خوړلي وي او که نه نوی باران دی پاس پلوڑے بار وینو جووری کل میں تا نصیب را وڑے یما جانانا لاس را کچی دوان سار زنا ته خپلې کمرې ته ځه زه بیا پوهېږم زه ته خپلې کمرې ته ځه هغه زما نیک راغلی دی دلته ته دا خبرې پرېږده ته خو به ډېر خوار وزار شوې ستا دې خوړلي دي او که نه او خوړلي مې دي ننګیالي نیک مې راغلی دی نه دا ننګیالي ده کله داسې نیک شو ستاسو نه خبردار چې ما ته تاسو ونه وې راځه راځه شابه اوس به ننګیالي کمرې نه خبر راشي چې د خوراک سره وړه که ستاسو اجازه وي که نه نو زه د دې ننګیالي کمرې ته دې ورشم خبردار بریالیا که زما په مخ کې ډرامه وکړه که نه نو به اجازه د لمرۍ پرېږدم زه مړی مې هره مه پرېږدم سبزي به مې پرېږدم دغه رنګې خپل کار وپېژنه هسې به یم چې بیله به پخوم سهار څه به پخوو لږې شام پکوړې او دوه درې څلور مولې مولې خو د ننګیالي ګوره ډېرې زیاتې بدې شي هغه مولې نه خوري نه دا روزانه چې ته د بازار نه په دړو دړو مولې راوړې نو دې خورې خو دې خورې که نه نه دا خو ما هسې ویله چې څنګه زه کار کوم که نه نو دغه رنګ به ته هم کار کوې چې څنګه ستاسو خوښي دا ماته بیا تاسو ووایي دا کوم یو کوزه چې څنګه ستاسو خوښي اوس د مازغو پځې شو چې ننګیالي څنګه په کمره کې څه کوي ګورئ جي زه د پوډر روپۍ نسکم
دا د پوډرو پین نه دي د میخي خالص پې دي شابه والوسکه ګورې جي تاسو ولې نه پوهېږئ چې زه نسکمه پیاډو سکمه نه زما پیاډو خوښ نه دي که نه جي اوس که کنه نور کړه چې د شپې وده کېږي نو په خپله راته ماله پې راکړه ماله پې راکړه او چې نه دې زه په خپله در کوم نه څکې که نه جي ویلې که نه جي تاسو د کومې ورځې خبره کوئ جي میم تر ورځ پرې ته دو کیسه څوک دې خدای راسي Siempre me acaba. Sama de plan de todo. Pero que lo siento, no puedo. Oh, pero no sé qué me acaba. Dicho. Haji, apa peristirahat dapat dengar di Farah? تاسو خبرې مه کوه کنه خورې عملي کوي او رښتیا یې د هغه خبره خو ورته په ګپ کې ومنه کې زما توبه ده اوس خو به زه په ټول عمر کې هم د حال ذکرونه کوم هغې تا ته پته ده هغه ما ته تاسو وایي هغه په ماړه خپله ښځه نه ګڼي باجي پریشانه کېږه مه هغه چې څه وایي که نه هماغه کوه دا ټول پوهې کول یا الله خیر پولیګر باندې پېډې سړی تربیه وشو نه نه ما نه ولې پکې پر زه ستا ښځه نه یم اوسو دې ته څه پته ده چې ما پیسې چېرته ایښې دي معمولي درد مې داسې که نه معمولي درد مې دی نو چې درد مې معمولي دی نو بیا راپې دې ولې لاس کې نیولي دي اوس که که نه راپې ګوره بیبي زما مطلب دا دی که نه نیازبینې بیبي چې په دې کور کې نور څومره ترنام دی ولې تا ته پته نشته نه پنځه پنځه او شپږم د خیره را روان دی ښه ماشوم را روان دی دې کور ته ښه نو دا به ستاسو نه ښه هغه چشمو والا ستا د خور دا څه دی دا لیونی شوي کوم مازغه دې خراب شوي ولې تا ته پته نشته چې زما د خور خو لا واده نه دی شوی یا جي دا ماشوم د چا دی ولې په دې کور کې شبنم هم ده تا د بریالي نه دي ویلي څوک د بریالي د بریالي نو ولې بریالي واده کړی دی څه چې هغه پلار تا ته څه ګډې وډې خبرې کوي په دې کور کې اوسېږې او تا ته د دې کور پته نشته څوک یې بریالي دا بریالي دلته څنګه رالو دا پکوړې مې راوړي نه له دې ټولو سره د چټني راوړم زما نه جیره شوه څه مړه زه به خپل راوړم ته دلته څنګه رالې دا خبرې پرېږده دا پکوړې واخله او په دې کې ما پانګه جوړې دي دې ونه خورې نه ته څنګه پلار جوړېدو والی بریالي ته ما ته ده ووایه دا پکوړې په دې ښځو ورځې توکتو او دا راته ووایه پیسې دې څه کړې پیسې زما په بډه دي دا دي دا راته وایي شبنم سره ستا څه تعلق دی مړه ته دا خبرې پرېږده په دې کور کې خو اوسه پورې صرف زنانه ښکارېدي که چېرته سړي راغلل که نه نو زمونږ به ډېر بد حال باغیانه دا بیا څه خپل کې پس جوړ کړی بیا د تختیدو پروګرام جوړ کړی دی نه یاره ما ورته دا خبره وکړل چې خپل لمونځ او ډز کوم ځان شامل لمونځ او ډز اول ته پکوړه وکړه نه زه پیس کوم ته به ته خوره کنه لږه ته خوره کړه ته خوره ډېر ښایسته پیداستي کوي پکوړې خوره نه خورم زه پیس کوم که نه سوچه پی دي سوچه پی سره پکوړې خوند نه کوي پیمان چې خورې ته او معدې ته زما روانې دي ته رښتیا وایي کنه داسې خوږې پکوړې دي نه
अल्लाह दी ईमान का खैर का अफसोस खबर रहा दिशपे न खबर की टाइम देना लड़ा करे और तरुसा पूरे दादे अमीर न देता यार रुकेश पक्षा गर्दान में पे लगे कड़ी दी और वैसे न वो इंतजाम दुकान दी बदनाम रे दा सड़ी नो मक्के बदला सवेरी मक्के बदे खबर करी हो यार दा वो सदा तरुस लगे में इंतजार न बकोम दा तसिंगर आली زغطا پس ډیر زیات وګرځیدم بیا دې زرګر لغالم دې زرګر راته وویل چې ننګیالي به 9 بجې راځي نو ما راشه وختي دی نو لاړم د شپږو بجو شو مې وکړه نو اوس دغه لاله نن سبا فلمونه ډیر ګورې ځوانه اوس خې نه 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 نو هم دې فرق دا کې پاتې دی ځکه چې پکوړې ځان ځان نه خوري دا خو مې تا ته وړي باندې وخوره ملاله ټول مو خورې کنه نه زه پیس کړم وخوره ته مو خورې خامخا به خورې نه زه پیس کړم کنه سلوی ټوکي زما ستا نه دومره امید نه و چې ته دومره غټ اکټر یې هسې زه ستا نه یو تپوس کوم ستا نوم څه دی ولې تا ته پته نشته څه نیلم بیا دې اکټینګ شروع کړو ما ته پته ده هسې یو خبره کوم که نه که زه مشاعرې ته نه وې راغلی نو څه به شوي وو ولې به نه راتلې نه نه هسې مې وې هسې د تېرو 2 میاشتو راپورې ته ماته نه ویلي شعرونه کړي د تېرو 2 میاشتو نه دوی ما پسې دي ځکه خو دا هر څه پرفیکټ کېږي لالا دا څه سوچ کوې خورا بیګوله خورا هسې یو خبره کوم فرض وکړه که زه دلته نه وې راغلی نو بیا ما داسې معمولي جینۍ مه ګڼه په پولیس به مې ګرفتار کړی وي واو پولیس خو ستاسو په ګیم کې شامل دي لالا چې دې پکوړو کې دا خوند څه دی د بیسن بیسنه سره نور څه شامل دي نه نه ما خو د خور سره به داسې پکوړې وخوړې هېڅ هم پکې دي زما د لاس پکوړه دې ولې نیسلې ده په لاس کې وخوره که زه پیس کوم که وخوره شابه وخوره شابه پرېږده پیمس کې دا وخوره شابه دا مه خوره او ورپسې دا مه خوره شابه 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 دا به هر څوک خاندي هم ته خاندې که نه ما مې که بل څوک خاندي زه یم نور څوک هم
هغه بله څه ده شبنم یاده هغه په خاندي ولې خاندي پیکوړې مې خوړې دي زموږ په شان ولې چې زه پیکوړې خورم دا د خندا پیکوړې دي دا څومره ګوتې دي ته خو د بدریو پیکوړو نور هم ضرورت دی همدا تخوري مخري وکړه بس که نورې نه خورم بریالیا زه خاندم نه ما ته داسې ښکاري چې زه خاندم زما خیال دی بم خو خپل کار کوي وباسه پاسه فلمونو والا معاف کړی مې پکوزه نه پرېږدي معافي نه غواړم خوب جوټه راکړه خوب جوټه راکړه زه چې ځو هار تیار دی او که نه مونږ هار ته ناست یو زه چې ځو تپوس دې وکړو څنګه چلدی چې څه حساب کتاب دی ډېره جي لا پکې ګنټې نیمې کراس شته ټایم ته مې وګوره ټایم څه ټایم دی ټایم ته وګوره 12 بجې شي 12 او تر اوسه پورې ته همدغه یو خبره کوي ګنټه نیم پکې پاتې ده ګنټه یو نیمه پکې پاتې ده سړیه دا حال دی او که څه بلا ده یار راسه مومنه زه چې ځو دې کې دوه درې ګنټې اوس هم شته سهار وختي به ورپسې راځو که نه مانا پس معاف مې که سړیه نو که هر تیار هم شو نو بیا هم به پاله شو کم سے کم نه یوه نیمه ګنټه خو لګي هلکه په پالش باندې 14 ګنټې لګي خامخا نو ورکړه جواب 14 ګنټې به په پالش هم لګي ته وګوره زه نو کوه ته لاړ شه چې هر تیار شي زه به یې پخپله ستا کور ته دروړم رحمت پاسېدو سره به سهار په کور کې زما میدان جنګ لګېدلی سم د ویتنام جنګ به یې سړیه تا ته څه پته ته څه خبر یار ګوره ننګیالي زه مه کوه سهار وختي به مې درله کور ته در رسولې رښتیا وایي زه مه کوه راځه چې ځو کور ته وایم تلور سره به ګورې زما په کور کې وایم نو ما ته خپله ښځه معلومه ده که نه معلومه ده که نه به یې سړیه نه به یې بس نه به یې خو بس یار چې سهار مو را رسولی ښه بېغم اوسئ بېغم اوسئ سلام جاره سهار وختي به ورته هر رسۍ ګورې ډېره ښه ده او دا غمې ورته دا بس کوم Marculão Caicana!
شرک پې پرېوتی دی شرکه ورکولاو کوي کله چې مړه زما مری کېناستی او څو چغې ته ووه ودرېږي مړه چغه وه داسې نه کېږي شبنمو ای شبنمو دا څنګه چغې شبنمو شبنمه سمه چغه وه مړه سړیه شپه ده که نه نو شپه ده بس خلک پرېږده مونږ له خوب راځي سړیه شبنمو و شبنمو ته په دې اعتبار کې د کس نه نه درواز کولاو کوي که نه دا د کس نه دا ګیټ نه کولاوي کېدای شي ودې وي نو ستا ښځه موده ده ښځه دې موده ده مړه ورکولاو کوي که نه یا لکه ووایم مرۍ دې ځان نه خفه کړې کېناستې داسې چل کوم چې زه په وروستنۍ دروازې ورشابه پیمان ما له خوب راځي والله راغورځېږم ماته پته ده د کس نه ورنه کولاوئ دا ګیټ دا زړه مې وایي چې دا ګیټ اوچت کړم او سړک ته ویلم شبنمه ای شبنمه زه یم بریالي ورکولاو کا دې ګیم ته خو د دې کور ټول معلومات شته زما جانو زما د زړه سره ورکولاو کا که نه چې د دې شبنم نه دا سپی څنګه جوړ شو جانو څومره غوسه یم زه نو شبنم ته چې اواز ورکوم نو جواب سپی راکوي سپی او سپی نو ولې دا دې نیازبینې ته پته نه ده چې زه د سپو نه یریږم اوس راته معلومات شو دا نیازبینې بابي د هار نه دې راوړې ځکه یې کور ته سپي راوستلي بکواس بند که مړه د هغې دا جرت هغه دا جرت کولی شي نیازبینې دا جرت یې وکړه داسې کار کوم دې سره به زه سهار ګورم ځه چې ځو چرته د ترور کره اول داسې کار کوو هغه زرګر له ورځو که نه چې هغه پوه کړم چې هغه هار د ترور کور ته مې راوړي راځه خدای شکر دی چې د دې لانجې نه خلاص شو وویل هغه جالي ته وګوره څنګه پېښه وکړه ویل بلو کې مړ شو دې کور کې خو د خوراک هم څه نشته
لري د ښار دا کاروبار په موته باندې راس رانه دی زه خو یم راځه چې واپس دواړه کلي ته لاړ شو ډېره صحیح خبره دی وکړه خو ته به داسې کار وکړې چې ته لاړ شه مصري خانې ته او په مصري خانه کې وګوره چې زمونږ ګاډی ټیک دی او که نه که ګاډی ټیک نه وي که نه د بسونو اډې ته لاړ شه 2 ټیکټه واله روړه بس توبه د روره ځم بس ډېر زیات تنګ شومه دا څه په لانجه وړېدلي وو داسې حساب دی زه به هوټل ته لاړ شم که نه چې هوټل نه هغه بیک راوالم پوه شوې راځه زه لاړم راځه زه به لاړ شم هوټل نه بیک راوالم خدای دې پاک دی زه درپسې کور ته درځم او ته مخې لرالې ته چا ته لګې چا سره تا ته ویم تا ته ما ته څه وې دا هر واخلئ داسې ښکاري چې شپه دې لکه د مجنون په شان په ویښه تېره کړې ده دا ته څه په ګډوډو سره یا زه ستا په خبره پوه نه شوم ته ډبې کولاو که نو په هر څه به په خپله پوه شي دا خو هار دی دا د چا دی دا ستا د محبوبې نه خو زما محبوبه شته او نه دا هار زما دی اوف الله دومره خفه یې ستا په مازغو کې ډزې شوي دي ما لا واده نه دی کړی نو زه د ګلاب زرګل شاګرد یم پرون چې زموږ دوکان ته دې هار پسې نه وې راغلی مړه اوس مونږ په بله لانجه کې څه لګې یار د خدای خاطر وکړه او دا خپل غلطي نه نو ولې ته هلته ویسه تا ته څنګه پته ده راشه دا هار والا نه کنه خپل هار والا کنه خدای دې بیخ وباسه تلتف د مصري دوکان خو بند دی زه ماډې ته چې د بس 2 ټیکټونه راوړي پاس 10 بجې شوې زه ناشته وکړه دفتر در باندې ناوخته کېږي خو ګورې چې د دفتر نه مخکې کور ته لاړ شې چې جامې بدلېږي ګوره زما خبرې تر غوږ کېده بریالی مې لېږلې دی دوبي ته ابه زما جامې روډ او دې ځای نه به سیده دفتر ته ځم کور ته نه ځم ګوره ضد مه کوه هلته به نیازبینه پریشانه یي ورکه یې که مړې تا ته څه پته ده بېګا چې کومه شپه په ما باندې تېره کړه کومه پریشاني زما وه زه تا ته نشم ویلی بیا دې فضول خبرې شروع کړې دا والا جامې داسې کار وکړه دا ما لره او ته به سیده کور ته لاړ شي او هلته نه به یو جوړه زما دپاره بله وړي نو په جوړه څه کې لوښي بیا اخلم په لوښو څه کې وکه مکله سیده سا او وابخلي رسای پیژني او نیازبینې له به یې ورکړي چې دا پکې پورو تړه او خودکشي وکړه تا څه ورته بوتې وې نو ته څه خبرې نو تا ته څه پته ده زه خو یې ورته نشم ویلی نو بیا په خپله خودکشي وکړه ټیک ده سم دی د سړي مازغه خراب کړي د سړي اوس تا ته څه پته ده چې څه حل دی څه حل دی زاره مې شته زاره امیر به ته یاد کړی یو که نه بیا به دا امیر نه دی دا به ورته په تخته په غاړه کوم خدای دې نه کړي دا ته څنګه خبرې کې مړې زما یې زړه سوځولی زړه ته څه خبره هغه سرګل سر خوړلي د مېړې به ته به داسې کار وکړي چې دا هار به دلته ماله روړي تر اوسه پورې هغه سر خوړلی را نه و هغه هار یې روړ نه و واقعي چې سیټ صاحب د ټایم ډېر پابند دی د ټایم هم پابند یم او د جګ هم
نور پیسې راکوه منصوره جی استاد جی استاد اننګیالي ته د جهار ورکو نو د پیسو نه څه وې نیکه هغه خو د هر اغېستو نه انکاري شوی و او وی چې ما خو ستا ډول نه دی ورکړی نو بیا داسې ستا ته حکم و هار مې ننګیالي په لاس کې کېښودو او زه ته راغلم داسې ښکارېدو چې بېګا ښځې په کور کې نه دی پرېښی ولې د دواړو عمر کې فرق دی هسې د سیټ صاحب خبرې پورې مو خاندل ننګیاليه دا سیټ صاحب دی د سرو زرو ډېر لوی کاروبار دی ستا هر د پاره د دوی نه د 15 لکو روپو سونا اخیستې وه که نه د 2 ورځو په نیټه او دا د نننۍ نیټه پوره شوه ټیک ده تاسو داسې کار وکړئ که نه چې بل جوړ کړئ دفتر ته به یې راولېږئ بس زه به ورته هلته پیسې ورکړم ډېره ښه دی چې ډېره خو هار خو راکړئ که نه هار او که نه هار منصور خانه جی دا دې څه وایي دا تاسو څه کوئ زه سهار تختوم خو نه صرف یې ګورم هر خو ما تاسو ته خپل لاس درکړو ماته دې راکړو او که نه جي تاسو نه مې درکړو که نه دا ته څه بدل ورسوي زه خو اوس د ترور د کوره سیده هم دلته راغلم ما ته خپلې پیسې راکړې بیا تاسو چې په خپلو کې هر څه کوئ تیار یو منټ صبر وکړه منصور خانه تا ته ښه یاد شي چې تا هر دته ورکړی و او دته مې ورکړی و زه د دې د 15 کالو نه پېژنم ما تا ته نن چې زه په کاروبار کې خلک پېژنم خو نه پېژنم اوس ورته ځان ټینګ کړه زه خو ځم او پولیس راولم تا سره د خپلو پیسو غم دی نو دې کې زما قصور څه دی تا راته نو ویلې چې 11 بجې راشي او خپلې پیسې یوځه اوس دا د 12 بجې دي الله مې دې ایمان ته خیر کړي یار ته زموږ مازغه مه خوره چې څه کې وکړه ښه چې څه کوم هغه وکړم زما هغې حلالې پیسې دي اوس به زه خوښ یم الله مې دې ایمان ته خیر کړي اوس به دې په خدای ګیلو که ننګیالیا ما تاسو له هر خپل لاس درکړو دا رښتیا وایي نو دا دومره ساعت نه زه دروغ وایم زما مازغه خراجي یار کوم ځای کې دې ماله هار راکړې راته څه کوې یار ته ولې رښتیا وایې خو دا هر یې چاله ورکړ موږ څه کوو دا ته مې تپوس وکړه که نه چې هار یې چاله ورکړو عجیبه کار کوې تا ماله کله راکړې هار تاسو ولې مې درکړی والله ته خدای خاطر هلو ننګیالیا خیر خدای که نه زه نه خورې طبیعت ټیک دی که نه بالکل طبیعت خو مې بالکل ټیک ټاک دی ستاسو ډېره مهرباني مهرباني زما نه د خپل کور والا ادا کا د کور څه مطلب بېګا د شپې ستا څه حالت و تا ته څه یاد هم دی او که نه ښه نو دا خبر تاسو ته ملو شو صرف خبر نه ما بېګا په خپلو سترګو لیدلی وې ولې بېګا ستاسو ډیوټي هلته لګېدلې وه زه پرېږده دا راته ووایه چې دا اوس څه معامله ده انسپکټر صاحب کیسه دا ده چې دوی ته ما د یو هار جوړولو ویلي او هار ما ته ورکړو دا دروغ وایي دا رښتیا دي بیا دې زه نه پېژندم بیا دې زما استاد نه پېژندو اولادان دي چې ما واده نه دی کړی نه نو ته ماته دا وایي چې دا هار ما د انسپکټر صاحب د غاړې دپاره جوړولو اوهو ننګیالیا خبره زیاتوه ما تا هار دله ورکړی او جي ما په خپل لاس دله ورکړی ده تا ته هار درکړی بالکل نه تا دته ویلي چې زما واده نه دی شوی دا زه څنګه ویلی شم دا ته ویلی شي ځکه چې دا پرون د شپې تا ویلو چې کله ما ته پورته بوتلی زه تا سره پرون کله ملو شوی واه اوس یې خوند وکړو زما په خیال ته ډېر زیات پریشانه ماته ښکاري ته داسې وکړه چې یو منټ دپاره ما سره لاړ شه چېرته تاڼې ته تاڼې ته دوی بوده چې په ما باندې د دروغو دعوه کوي ټول تاڼې ته راځئ
راځئ. जी پړې ته شته څه پیږي خودکشي یا صبر وکړه چې مضبوط پړی درکړم. نن سبا خلک دا پړی استعمالوي. دا په څو دی؟ په 100 روپۍ. په اتیا بیا رانه کي زه د بل دوکاندار نه یې واخله. سمباله ځان سره سنبال کا، زه بیا د بل چا نه واخلم. ته وګوره د ژوند نم تنګ دی، 100 روپۍ هم بچ کوي. یو تپوس دنه کوم، یو سړی 100 روپۍ د مرګ په وخت څه له بچ کوي؟ زه پوه نه شوم. دا پړی د 100 روپو دی او ته خودکشي کوې. خودکشي؟ که دا پړی د 100 وي او که د 100 په تا یې څه فرق پرېږدي؟ 100 100 روپۍ چې ته بچ کړې په هغې به ته څه اخلې؟ چې ژوند وي نو په 100 روپو به سړی څه وکړي؟ ځه ته 80 روپۍ راکړه. د څه خبرې 80 روپۍ؟ دا د دې پړي. نو نه، زه په دې پړي څه وکړم؟ تا نه وي چې زه خودکشي کوم؟ ستا په مغزو کې مله ډز شوی دی. ما خو لا واده هم نه دی کړی. زه خو د دې دپاره راغلم چې د مصري دوکان ولې بند دی؟ دا مصري زما څه نیکه خو نه دی مړه. مخکې دې پړی غوښتو، اوس ته نور څه وایې؟ ما کله پړی غوښته؟ ما ته خو ستا په مغزو کې فرق ښکاري مړه. مه کوه، ځه وځه لیونیه. مرورا گیسټ هاوس ته ځې نه؟ نه 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 خبره خو وره که نه؟ یاره ته ما ته څه وې؟ یار خو یې دله تاڼې ته بوتلو. تاڼې ته ولې؟ ما ته پته نشته، خو ما هغه انسپکټر و چې د مشاعرې په شپه یې نیولی. هله ځه تاڼې ته. خیر پکې وایه. سره ودرېږه. که بیا دې د یو بلوزونو وکړو که نه نو په حوالات به دې بند کړم. ننګیاليه هار خو به میلو شي. ته داسې وکړه چې دفتر نه 15 لکه روپۍ راوړه، دلته کې جمع کړه او د کور نه درته پوښتنه وکړه چې هار خو چا راوړی نه دی. چې څنګه مو خوښه وي دي. ننګیاليه ښه شوه چې ته رالې یار. دا ته په څه کې راوستلې؟ کور ته خو تللی وي که نه؟ نه، زه خو میکانیک پسې تللی وم. کار یې خراب نو، دا خو راته په لاره کې ټیکسي والا ووې. ما خو ته پړي پسې لېږلی وې. نو په پړي ما څه کول؟ نه پوهېږم چې نن سبا په تا باندې څه تندر را پرېوتی دی. په ګډو وډو سره سړیا تاسو چې ماله یو کاغذ راکړي. په کاغذ څه کې؟ زه یو خط لیکم چې تاسو څه وکړم چې مازغه دي بلکل زما کار نه کوي. داسې وکړه چې دا به ګیلم ته ورکړي. ګیلم ته دې ورکړم؟ او هغې ته ما څه پیسې ورکړي دي. ته به ورته هغه پیسې ماله راکړه او دلته به یې ماله راوړې. تا ټولې پیسې هغې ته ورکړي دي؟ واو نه، که زه هلته ورغلم او هغوی بیا راګیر کړم نو بیا هېڅ درته نه وي. ما خط کې لیکلي دي او دا تپوس دې وکړه چې چا هار خو کور ته نه دی راوړی. داسې ښکاري چې دې بېګانۍ شپې د باندې پوره اثر کړی دی. که یاره دا خبرې پرېږده ته اوس لاړ شو. ما د دې خلکو نه خلاص کا. زر لاړ شو، زر راځه. زما دسته څه چې ځو چېرته ځو؟ هماغې بېګاني کور ته. راځه راځه، ما ته معلوم دی.
ما ته پته ده چې په پیکوړو کې بند هم بریالي شوي دي. بریالي کې دومره همت شته؟ او ویلي به ورته ننګیالي خو کړي بریالي دي ځکه خو دواړه غیر دي. زما که د شپې نشه کو چې دې دا شپه کور کې تېرول نه غواړي ځکه خو ما شبنم ته ویلو چې ورته هلکه او چابي ځان سره کړه. نه د چابي خو شبنم لوبټې پسې تړلې وه او د دې خبرې پته صرف بریالي ته وه. ننګیالي د دې خبرې نه و خبر. د شبنم پوره 2 غنټې وشوې چې نادرې کره مې لیکلې ده تر اوسه هېڅ خبر راونه. زه د خیره یو خو را پیدا شو. ننګیالي چېرته دی؟ دا فتې راکړې دي او دې چې تپوس دې وکړه چې کور ته خو چاهار نه دی راوړي. ها نو زه اوس پوه شوم دا ټوله لوبه د ښار ده. 15 روپۍ غوښتي دي. ته راشه دلته کښېنه بریالي زه ستا نه یو تپوس کوم. وکړه زه به تا ته هېڅ نه وایم خو رښتیا رښتیا راته ووایه چې تا په پیکوړو کې بېګا ساتي. بام تا خو اوس ما ته په خپله لیکل کړه چې تا ته به څه نه وایم. دا ټول چې ننګیالي چېرته دی؟ نادرې کره دی که نه؟ نه نو بیا چېرته دی؟ پته نه کېږي. خدایه توبه شوه په ترانه کې څه کوي؟ نو ما ته څه پته ده هر څه په دې خط کې لیکلي دي که نه. ما ته خو صرف دومره لګي چې د کور نه پیسې راوړه. ها دا پیسې واخله. هر چا نه دی راوړی. نه هر چا نه دی راوړی دا ختم ورته. خدای خبر چې په ترانه کې به دلته کې څه راغلي. حاج ما خو څه ګډوډ ښکاري. ته داسې کار وکړه که نه چې راپاسې ځان بیا په چټانۍ کې ګوډ شو. ټیک ده راپاسه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ولې دا ولې څه چل دی؟ داسې ګډوډ غونتی ګډوډ خو به زما غفلار مې له یو لانجه خو نه ده که نه. تا نه مې دا معلومات کول مې دا دلته نږدې چېرته تاڼه شته؟ نه نږدې خو نه ده داسې یو 2 میله ده کلکلا خان روډ باندې. نه نو څه ګاډي ماډي ولې ځي؟ سوزکي ورته ځي بس سوزکي کې به لاړ شي. یو لانجه نه ده یو نه یو مصیبت به زما دې سر له راځي. یو نه یو مصیبت به زما دې سر له راځي. داسې یو سړی مخې له راغلم چې دا حال ستا دی ونیسه هلکه زما نه دی وایي نه ستا دی. زه وایم نن دی وایي ستا دی. اوس بل سر خوړلی بریالی مې لیکلی دی دغه ته مې بسرخانې ته لاړ شه ګاډی راوله تر اوسه پورې رانغلو. که بریالی راغلته که نه زما نوکر څه دی نو ما پورې ایثار کړه او زه دغه خدای په غضب باندې اورېدلي. صحیح شو. ولې په تاڼه کې څه وشو؟ زه خو رپورټ لیکلی ته راغلی ما سره خو ستا غم و. ما ته خو تا خط راکو او هغه کور ته لاړم او دا پیسې او خط مې راوړو. نو ته بیا هغه کور ته تللی وې ته خو ما مکینک پسې واستولې مصري پسې. نو میکانیک پسې لاړم که نه د هغه دوکان بند و. نو بیا د بسونو اډې ته لاړم 2 ټکټونه مې راواخېستل. نو چې بیا تا له درنم تا راته ویل چې ورشه پولې راوړه نو بیا پولې پسې لاړم. وخانه دې خرابه شوه نو پړې به ما په مرۍ کې اچولو. د خدای دپاره د دې ځای نه ځو د شپې 9 بجې د دې ځای نه ګاډي ځي دلته نور نه څارېږو دلته پیریان دي. خو دې سره څه وکړو دې سره دا دې د چا نه واخېستو؟ دا یو لیونی خدایوالی ما ورته ویل دا زما هار نه دی نه دی نه دی وایي نه دا ستا دی ستا دی ستا دی په زور یې رانه راکړو او رانه یې منډه کړه. دې خو باسې تانې مخې ته ولاړ یو پولیس راونځي چېرته ګیرم نه کړي. زه خو وایم ته چې کلي ته ځو خپې وباسو ته چې ځو هوټل ته لاړ شو سامان به ځان ته راوړو. یو ګاډي کې ځو کوم ګاډي کې ځو کوم ګاډي کې یا خدایه دا ګاډي دی. چې دې پیسو پسې کوم لټ لګېدلی اوس پورې پیسې راکړې. او انسپکټر صاحب
تاسو اجازه دي کنه نو په خپل لاړ شم دي دا پیسې غوړ هغه سر خړلې لګلې تر اوسه پورې رانه مو خدای خبر چې ست څنګه پیرا پریوته دي دا دوه د ګرې چې او د طبيعت څنګه دي ولې دي ما وې چې څنګه ښایي کنه بالکل دې څه خو نه مانی نو ټیک تاکي دا څنګه تاسو زراله بالکل چې بزر دا به لار مو دا نه راځي سدي اسمعني مولا العالمين پیمان پیش شي मैं मुखरे उतरे के उतरे इधर पे हमारे बातों खुश है तर ते उतरे का टोला जब ताज जोड़ कर अपन के मसला हल करे لالا دا خپل را لګلې دي او هغه چې ما ته څه ویلي دي کنه هغه درته زه نشم ویلی څه درته ویلي دا ته مو وی کنه چې نه شم ویلی دا ننګیالي پتا نه کیسه کوي کیسه کوي هاي تا نو ویلي چې تا نه کړي ما کله ویلي دي او ما د نادرې په کور کې پرې ښودلې پتا نه ځان کې شوما ولې کې ته نه لمو دا هر نادرې نه جوړ کړو هغه پیسې پاګې نه پاره دا څه پوسټو سر دي زمونږ په دې کور دا خو ننګیالی دی نیک السلام علیکم وعلیکم السلام وما غسر خړلې ډریور دی یو خو د دنه تم ارياليا موسى كنا موسى دا مخته رانه ولې معلولو د څوکې چېرته روان یې چې هر چېرته روان یم کلي ته روان یم تا ته څه اعتراض دی دا ته څنګه خبرې کوې زه چې هر رنګې خبرې کوم ته پکې څه وې ته خو موږ شکې که نه او دا خان دې تر اوسه پورې لاس کې نیول دی لاس او کور کې یاسین ته ورکړه که نه سپینه یا والا ونیسه دې ورکړه ځه دې ورکړه کور ته به راځي او که نه کوره به رسوو چې بیا خو مغزه خراب دې تم پته ده چې دې ډبې کې هار دی داسې ښکارېږي چې دا هم هغه ګینګ کې شامله ده کله را باندې ننګیالي د پیسو دا وکړي او کله را باندې ما خدم وخدم چې ته لاړ شو د کور نه پیسې راوړه ته دلته څه کې خدم ډاکټر صاحب داسې ښکاري لکه چې ننګیالی نه راځي راځه چې کور ته ورپسې ورشو دا د خو ویلې ځئ چې ورځو راځئ بیا لاړ شئ تختی بچتا हटाओ का गाड़ी نو تا کوم خوا یا وړي ویم په ژړا رانه په والله کې خلاص شي تا پیسې ورکړې وې که نه او لالا ما هم دته پیسې ورکړې نو که تا ته پیسې څه دي پیسې د څه دي ونه پیسې د څه دي څه دي که پیسې څه حل دی الله
چته دی ته خر پرېږدې او تښتې ما پلان جاړې نه جي زه خو تختم نه زه خو کلي ته روان یم کلي ته روان یم او دا هار د پیسو بخښل کېږي دا خو جي ښځه راله ما ته ویل چې دا هار د نیازبینې دی نو ما ورله ورکو نیازبینه ستا د ښځې نامه ده پیمان چې هغې هم دا وویل مخکې شئ دې ګاډي ته راځئ مخکې شئ مخکې شه کښېنه غلی شه کنه کارونه په خپل غلط کې او الزام په هغه غلط لګي ګوره زما مازغه ګوره مه خرابوئ دماغ هم راله خراب کړو رمنا اوس به مازغه کار شروع کړي اوس وایي شو که نه دا څه بیا نیولې شوي هر وخت یې دا چیز رانیولي یا زه ته زما یم زما برکې پاګرځي وګوره نادرینې دي د فریادي مې یاداشت لاړو یاداشت خو د ننګیالي تللی دی اوس یې د هوټل مخې ته ما نه مخ واړولو زه تا سره کله ملو شوی دروغ مه وایه وای دروغ مه وایه زه چې سهار ستا د کور نه راوتم نو تر اوسه پورې دا دی زه په تاڼه کې وم دا وګوره دا ښار ما ته چا راکو ما ته څه پته ده خو زه دا حیران یم که نه چې دا هار تا ته څنګه میلو شو زما په مخامخ ډرامې مه کوه دا هار هم تا د نادرین دپاره جوړ کړی یا الله یا الله خدایا داسې خبرې مه کوه نیازبینې دا ښار هم ستا دپاره جوړ کړی دی ټوله شپه پریشانه وو پریشانه خو مونږ یو یو په زبردستی کور ته راوسته او بل یې راباندې بنګو پیکوړې وخوړې بیا دواړه وتښتېدل چا در باندې د بنګو پیکوړې وخوړې تا ما او بریاليه رښتیا رښتیا ووایه تا بېګا په پیکوړو کې بنګ میلاو کړي وو که نه نه موږ خو بېګا کور ته نه راغلې نو په تاسو به د بنګې پیکوړې څنګه وکړو خدایه په دې غټه کنه دروغ وایي ګناهګار به شي رښتیا وه نیازبینې دا دواړه بېګا موږ ورپاتې شوي وو نه د مشاعرې نه ته موږ په زور کور ته راوستو یا الله زما دې په توبو توبئ زه خو مشاعرې دا غوښتلی نوم دا بېګا ما له کلي د مینې پیکوړې سره کړې او پیکوړې چا درکړې د خدای نېکبختې د خدای خاطر وکړه موږ خو شپه بهر وه موږ خو کور ته راغلي نو د دې بریالي نه تپوس وکړه بلکل دې رښتیا وایي بېګا به په کور کې د سپو غپارې او ما به اورېدلې او ننګیالي به اورېدلې دا څه کوې نه د شبنم د لوکوټې چابي چا واغسته ګیټ چا کولاو کو ګیټ ته تاله اوس هم لګېدلې ده ځې درته ښیم غلطي شوه هسې مې دا غریب ګناهګارولو ګناهګاره خو زه یم چې په خپلو لاسونو مې په یو پردي سړي باندې پیکوړې وخوړلې څه سوچ کې هېڅ هم نه پلار نوم ګلفام دی که نه او دا بریالي ستا نوکر دی که نه او ستا د پلار نام هم ګلفام ده که نه دا زما رور دی بس زمونږ د څومره تورې نورې تېرې که د خدای نیکبختې د خدای نیکبختې هغه هار څه شو دا هار راکه مړې چې دې لانجې نه خلاص شو دا والا هار او زما هغه پیسې ستا پیسې کړه دي زه ذمہوار یم زه الله خوشحاله ساته په دې غټه کنه دروغ وایي ګناهګار به شي رښتیا وه نیازبینې دا دواړه بېګا موږ ورپاتې شوي وو
په توبو توبئ زه خو مشاعرې دا لوستلی نوم دا بېګا ما له پرون د مینې پکوړې سره کړې او پکوړې چا درکړې د خدای نېکبختې د خدای خاطر وکړم مونږ خو شپه بهر وه مونږ خو کور ته راغلي نو د دې بریاني نه تپوس وکړه بالکل دې رښتیا وایي بېګا خو په کور کې د سپو غپارې او ما به اورېدلې او ننګیالي به اورېدلې دا څه کوې نه د شبنم د لوکوټې چابي چا واغسته ګیټ چا کلاو کو ګیټ ته تاله اوس هم لګېدلې ده زه یې درته ښیم دا غریب ګناهګارولو ګناهګاره خو زه یم چې په خپل لاسونو مې په یو پردي سړي باندې پکوړې وخوړلې څه سوچ کې هېڅ هم نه ستا د پلار نوم ګلفام دی که نه او دا بریالی ستا نوکر دی که نه او ستا د پلار نام هم ګلفام ده که نه دا زما رور دی بس زمونږ د څومره تورې نورې تېرې که د خدای نېکبختې د خدای نېکبختې هغه هار څه شو دا هار راکه مړې چې د لانجې نه خلاص شو دا والا هار زما هغه پیسې ستا پیسې کړه دي زه ذمہوار یم زه الله خوشحاله ساته